بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نننۍ زمونږ ویډیو چې ده دا به مونږ د انګلیش کلاس 4 چپټر نمبر 11 د 11 نمبر چپټر نه به مونږ ایکسرسایز یا انګلیش پورشن چې دی هغه به مونږ سٹارټ اخلو. ټیک شو. په هغې کې زموږ سره اولنی نمبر دغه چې دی اولنی نمبر ټاپک چې دی هغه زموږ سره ورلډ مینینګ دی. ټیک شو. ورلډ مینینګ هم زموږ سره په ټیسټ کې راځي. نو په انګلیش کې د ورډ راکړی په هغې کې به مونږ په انګلیش کې د هغه ورډ مینینګ به ورکوو. ټیک شو. اولنی نمبر ټکي په دې کې زموږ سره دی کلیور. کلیور ته مونږ په پښتو کې هوښیار وایو. ټیک شو. په انګلیش کې مونږ وایو شارپ وایټډ یا انټیلیجنټ. انټیلیجنټ قابل ته هم وایو، قابل چې هغه هوښیار هم وي. ټیک شو. دویم نمبر ورډ چې دی زموږ سره ټیز دی. ټیز معنا دی میک فن اف، د یو څیز یا د یو چا فن جوړول، مذاق جوړول. ټیک شو. هغې ته څه شی وایي؟ هغې ته میک فن اف وایي. ټیک شو. بل زموږ سره دی بیک. بیک څه ته وایي؟ بیک وایي چونچ ته. پښتو کې ورته موږ څه شی وایو؟ چونچ ورته وایو. دا اردو کې او پښتو کې ورته موږ مکوخه وایو. ټیک شو. د مرغۍ مکوخې ته موږ بیک وایو. ټیک شو. پروجیکټینګ پارټ اف ا برډ پیس. بل زموږ سره راځي ډیګریډ. ډیګریډ چې دی ټو میک پیپل فیل دیټ دے هیو نو ویلیو. ډیګریډ به موږ د ډیګریډ معنی دا ده که نه، یو سړی دی هغه وایي چې یاره زما د سره څه ویلیو نشتی، لکه دې ته موږ احساسي کمتري وایو. ټیک شو. ډیګریډ ته څه شی؟ احساسي کمتري ورته وایي. ټیک شو. بل زموږ سره دی پرینک. پرینک ټو پلی ا ټریک. د چا سره یو ټریک پلی کول، مطلب لکه یو سړی دی د هغه سره داسې یو فني غونته ټریک چې دی هغه پلی کول. ټیک شو. بل زموږ سره راځي پارټس اف سپیچ. په انګلیش کې زموږ سره 9 پارټس اف سپیچ دی. بعضې بکس کې به بعضې خلکو به وایي چې زموږ سره 8 پارټس اف سپیچ دی، خو د دې بک مطابق چې دی زموږ سره 9 پارټس اف سپیچ دی او دې ته موږ ورډ کلاسز هم وایو. دویم نوم چې دی پارټس اف سپیچ ته ورډ کلاسز هم وایي. بل زموږ سره دا چې دی پارټس اف سپیچ د هغې نومونه زموږ سره دا دي. اولنی چې دی ناون، adjective, adverb, conjunction, interjection, articles, preposition, pronoun, verb. ټیک شو. دې کې زموږ سره اډ شوی څه شی دی؟ آرټیکل. آرټیکل چې دی هغه زموږ سره هم په پارټس اف سپیچ کې راځي. نو دا زموږ سره دغه شو اکارډینګ ټو دیس بک. که چېرې موږ ته راشي چې پارټس اف سپیچ څومره دي، نو موږ دا جواب ورکولی شي چې زموږ سره پارټس اف سپیچ چې دی هغه 9 ان نمبر دی. ټیک شو. په تعداد کې زموږ سره 9 دي. بل زموږ سره راځي ورډ ارینج ان الفابیټیکل آرډر. الفابیټیکل آرډر وپېژنئ. کله چې موږ یو لفظ چې دی هغه اے بي سی په شکل کې ولیکو. اے بي سی. ټیک شو. لکه اول اے والا لفظ ولیکو، بیا بي والا، بیا سی والا، نو دې ته موږ الفابیټیکل آرډر ورته وایو. ټیک شو. الفابیټیکل آرډر لکه اوس په دې کې بیک، بیم او بین دا درې واړه چې دي دا په الفابیټیکل آرډر کې لیکل شوي دي. په دې کې د اولني درې ورډز چې دي بي ای اے دا خو سیم دی، بي ای اے په دې کې هم دی او په دې کې هم دی، خو د الفابیټیکل آرډر په کم یو باندې په دغه شوی دی، اپلای شوی دی. نو په کې د اخري ورډ چې دی په دې باندې کې پسې په الفابیټیکل آرډر کې زموږ سره اول کې راځي، بیا ایم راځي او بیا ان راځي. ټیک شو. نو دا زموږ سره څه شو؟ الفابیټیکل آرډر شو. بل زموږ سره راځي ډکشنري. ډکشنري څه ته وایي؟ ډکشنري از ا reference book which help to find meaning of word. د word meaning دپاره چې کوم بک موږ یوز کوو هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ ډکشنري وایو. ټیک شو. په دې ډکشنري کې وایي ورډز چې دي هغه په الفابیټیکل آرډر کې ارینج شوي دي. الفابیټیکل آرډر پیور الفابیټیکل آرډر چې دی هغه په څه کې؟ په ډکشنري کې موندی کېږي. بل زموږ سره راځي سبجیکټ پروناون. چې کله پروناون د سبجیکټ کار کوي، د فاعل کار کوي. ټیک شو. سبجیکټ موږ څه ته وایو؟ فاعل کار کوي. نو هغې ته به موږ سبجیکټ پروناون وایو. چې کله پروناون چې دی هغه د ابجیکټ کار کوي، د مفعول کار کوي یا د مفعول په ځای راغلی، نو هغې ته به موږ ابجیکټ پروناون وایو. او بل چې دی په کوم پروناون کې زموږ سره آنرشپ چې دی هغه شو شوی، نو هغې ته به موږ پوزیسیو پروناون ورته وایو. ټیک شو. لکه موږ مثال ته ګورو چې دلته کې آی ایم 10 year old، نو د آی چې دی په دې کې فاعل دی. ټیک شو. سبجیکټ ته موږ په پښتو د اردو کې څه شی وایو؟ فاعل. په څوک چې کار کوي هغه ته موږ سبجیکټ وایو. ټیک شو. بل موږ سره راځي آبجیکټ پروناون. څه شی؟ آبجیکټ چې دی هغې ته موږ مفعول وایو. څه شی ورته وایي؟ مفعول. څوک چې په کوم څیز چې کار کوي. ټیک شو. نو ګورئ
دا یو چې دی دلته فایل راغلی هی فایل وی او اټ چې دی دا هم فایل راغلی او د چې دی دا هم زموږ سره ایز څه راغلی ایز سبجیکټ راغلی دی ټیک شو. اوس په دې بل کې هم زموږ سره دا پروناون دی خو په کوم ځای راغلی دی د مفعول په ځای راغلی ټیک شو لکه می یو هم هر اټ اس دا ټول چې دی دا هم زموږ سره څه دي پروناونز دي خو په څه کې راغلي دي آبجیکټ په ځای راغلي دي ټیک شو. نو تاسو نه لکه تاسو له اوس دا سنټنس هم درکولی شي چې یاره یو لوک ټایډ ټوډے وایي په دې کې زموږ سره پروناون چې دی دا د څه په ځای راغلی دی نو تاسو ته وایي چې د سبجیکټ پروناون یا د آبجیکټ پروناون یا پوزیسیو یا نن اف دیس داسې کوېسچن به راځي یا تا له دا سنټنس هم درکولی شي چې علي وانټ ټو ټاک to you Ali wants to talk to you نو په دې کې دا یو لفظ چې دی وایي چې دا کوم پروناون دی سبجیکټ پروناون یا آبجیکټ پروناون یا پوزیسیو یا نن اف دیس نو تاسو په دې کې څه کوئ آبجیکټ پروناون ته به نښه کوئ ټیک شو. بل زموږ سره راځي پوزیسیو پروناون چې دی هغه زموږ سره ماین یورز هر his her ours theirs په دې کې به موږ څه شی وایو چې دا پلان کې سیز د چا سره تعلق ساتي لکه this bag is mine دا بیگ چې دی دا زما دی بیگ چې دی زما سره تعلق ساتي دا بیگ ستا سره تعلق ساتي دا کپړې چې دي داسې دي لکه ستا سره تعلق ساتي his د هغه د کپړو په شان دي ټیک شو. یا these shoes not hers دا شوز چې دي د هغې نه دي یا that house is not ours دا کور زمونږ نه دی یا تعلق ساتي یا نه ساتي ټیک شو. that house is ours دا کور زمونږ دی. نو په دې کې زموږ سره څه شی اونرشپ شو چې یاره مالک د دې پلان کې سیز یا د بیگ یا د ډریس یا د شوز یا د هاوس یا د کار د دې مالک څوک دی نو دقیقه ته به موږ څه شی وایي دې ته موږ پوزیسیو پروناون دا کوم چې دی ریډ راغلی دا زموږ سره پروناون دی او دا زموږ سره کم پروناون دی پوزیسیو پروناون دی. بل زموږ سره راځي سیمپل پریزنټ ټینس کې به موږ خبره کوو وایي is used for action that take place in the present time simple present tense کې به موږ څه وایو چې یاره یو کار په پریزنټ ټایم کې کیږي کم کار چې په پریزنټ ټایم کې کیږي موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې شو کوو ټیک شو. وی یوز د پریزنټ فارم اف د ورب ټو میک په دې کې موږ پریزنټ فارم اف د ورب ټیک شو یا موږ ته پاست فارم اف د ورب چې دی په دې پریزنټ سمپل پریزنټ ټینس کې موږ پاست فارم اف د ورب چې دی هغه به یوز کوو. بل زموږ سره دی د پریزنټ کنټینیوس ټینس په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به هم کار چې دی په دې وخت کې لکه موږ یو خبره لیکو کنه د هغې په وخت کې هغه کار چې دی هغه جاري ټیک شو. یو خبره لیکو یا یو خبره وایو او د هغې په ټایم کې هغه کار چې دی هغه جاري نو دې ته موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس ورته وایو. یا بل موږ سمپل پاست ټینس موږ هغه کار ته وایو که نه چې هغه زموږ سره په دې نږدې وخت کې چې دی هغه ختم شوی ټیک شو څه شوی ختم شوی. نو ګورئ is used for action that took place in the past time په پاست ټایم کې په تیر شوي وخت کې هغه کار چې دی هغه ختم شوی. وی ایډ یا به موږ ډي او یا ایډ چې دی دا به ورب ته به موږ څه کوو دغه کوو نو په دې کې موږ سره سیکنډ فارم اف د ورب راغی ټیک شو. په سمپل پاست ټینس کې به موږ سره سو سیکنډ فارم اف د ورب راځي په پریزنټ ټینس کې به موږ سره فرست فارم اف د ورب راځي ټیک شو. بل د دې سره اس او ای اس هغه خبره ده خو هغه ډېره اوږدې بیا ځي. بل زموږ سره دی کنټینیوس ټینس چې دی په دې کې فرست فارم اف د ورب وذ د هغې سره به آی ان جي راځي څه شي آی ان جي او په دې کې به زموږ سره تھرډ دا سیکنډ فارم اف د ورب وي ټیک شو. سیکنډ فارم اف د ورب به پکې راځي لکه اوس موږ وایو چې د پاکس ایټ ګریپس دا زموږ سره سمپل دغه دی یا د پاکس ډزنټ ایټ ګریپ دا زموږ سره هم چې دی سمپل پریزنټ ټینس دی. ویلیجر آر ایټینګ په دې ټایم کې خوراک کوي ټیک شو یا نټ ایټینګ نه کوي یا ایټینګ کوي ټیک شو. بل زموږ سره دی د سټاک وینټ لفظ راغلی دی. وینټ زموږ د غټ مقصد چې دی هغه زموږ د وینټ سره دی ټیک شو. وینټ چې دی دا زموږ سره سیکنډ فارم اف گو وینټ گان ټیک شو نو دا سیکنډ فارم اف د ورب شو ټیک شو. په دې سمپل پاست ټینس کې به زموږ سره سیکنډ فارم اف د ورب وي په دې کې فرست فارم اف د ورب وي ویت آی ان جي لکه ای ای ټي ایټ زموږ سره څه دی فرست فارم اف د ورب دی خو د دې سره آی ان جي نو ایټینګ چې شو نو دا زموږ سره کنټینیوس ټینس شو ټیک شو. په دې کې به هم زموږ سره فرست فارم اف د ورب وي خو څه به سره یا به ای اس یا به سره ای اس په ټیک شو چې اس او ای اس پکې راغی نو موږ چې دا موږ سره سمپل پریزنټ ټینس دی.